بل اهم مسله هغه دا ده چې آیا چا رمضان مبارک کې بیمار وي او ځوان وي هغه بیمار وي خو لیکن ډاکټر هغه ته ویلی وي طبيب حاذق هغه ته ویلی شي مطلب نن سبا مو پښتو معاشره کې پروفیسور ورته وایو لوی ډاکټر هغه ته وایي چې روزي ته منیسه ځکه چې تا د پاره دا نقصان دی نو آیا د دې رمضان مبارک نه پس پدې د روزو فدیه ورکي که بنه ورکي نو عزیزانو دا یو اهمه مسله ځان سره یاد ساتئ مسله دا ده چې آیا یو ځوان الګ رمضان مبارک روزي اوننیولي اوس سوال دا دی چې رمضان مبارک نه پس پدې فدیه ورکي کده به روزي نسی نو کچری دی دا بیماری داسې حد ته مقرر شوی چې د ځنکدن ته ورسي دته چې کم دی هغه د مرګ خطر وي بس د مړکیږي دته د را روان مستقبل کې د خکېدو اس چانسز هم نوي او د بالکل مړ شو نو بیا به رشتہ داران چې کم دی د دې د کور اهل عیال د فدیه به چې کم دی هغه د 30 روزو به ورکي د مال نه بیا سوال دا دی چې آیا د ټیک شو بیا به د فدیه ورکي کنه د به روزي نسی نو عزیزان د شریعت د طرف نه دا مسله چې د به واپس روزي نسی د به واپس روزي نسی د ک فدیه ورکي د فدیه ورکول باندې چې کم دی هغه د روزي کفاره چې کم دی هغه نه ادا کیږي زمون په معاشره کې چې کم دی یو لوی لوبه دا شروع کړي د بس رمضان مبارک کې روزي ونه نسی او په بعد کې چې کم دی هغه فدیه ورکړي نو الله جل شانو استاد فدیه چې کم دی هغه نه قبلې تا باندې شریعت چې کم دی هغه بخپل وخت په خپل حال کې چې کم دی هغه خپل حکم چې کم دی هغه خیره چې ته صحیح شوي ستا طبيعت صحیح شو ستا جسم برابر شو ته روزي نیوي روزي بنسي چې نه ته مړ شي نو شاته ستا رشتہ داران شته دي هغه به چې کم دی ستا فدیه کوي ته هغه ته حکم وکي هغه به ستا د مال نه چې کم دی هغه فدیه ورکي خو لیکن کم بخت خلک کم ظرف خلک هغه په بعض علماء پس خبرې کوي په بعض علماء پس چې کم دی هغه کنزل کوي او نه پويږي دا په دې باندې نه پويږي دا په هغه باندې نه پويږي نو شوده انسان خوتي د جهالت خو پتا باندې ختمه ده چې د جهالت پتا باندې ختمه ده چې د یو عالم د خلینه ته خبره رو رسیده ستا عقل ستا تقوا ده چې راشه تاغه تکینه یره جته دا مسله ما ته رو رسیده یره جدي کې ما در لګ رهنمایي وکي زماجی ما ته لګونته کې لار ټیک کوي خو لیکن د شودتوب اغلیول تاسو په خپل چهرو باندې لګولې دي د شودتوب اغلیبل چې کم د تاسو په چهرو باندې لګولې دي او پیش شا چې کم د علما پس او دی پس چې کم د هغه خبرې کوي او ز خپل ځاني د صدقه الفطر د دې روزو فدیه او دا دومره چې کم دی ما بیان کړ نو مال 100 کروڑونه روپۍ نه راکړي مال شریعت دا علم را کړی دی ماته دا حکم کړی دی ماته خپل اساتذه کرام خپل شيوخ دا حکم کړی دی چې کله ماته دستاربندي کول او پټکي مبارک چې ماته بسر باندې پسرولو ماته دا ویلی چې ستاب په ارزه کې بیزتیم کی کتاب څخه خبرې کی کتاب څخه بهر سکیږي ولیکن د دین کار به نه پرې دی نو الحمدلله علماء دیوبند مونږ علماء دیوبند په هر محاذ باندې لګیایو او هر چا مونږ پس خبرې هم کړې دي هر چا مونږ پس کنزل هم کړي هر څه کړي دي خو لیکن مونږ خپل دین خپل شریعت چې کم دی اغه نه دی پرېخه الله جل شانو دې په دې خبر باندې مونږ تاسو ټول عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا